سلامونه مرګرو ځای چشتي ما سحر وروتم په خپل مین روډ باندې ګورم بورډونه لګېدلي ځای په ځای باندې او ډېر خلک وایي پی ټي آی زنده‌باد مونږ هم وایو زنده‌باد محله کې راته کار کړی جي مونږ خوشحال یو خو قانون صرف د غریب سړي دپاره دی خو په مین روډ باندې څوک سپیډ وایي موټرسایکل سپیډ وایي نو بیا که محلي یو کس راپاسي او په روډ د پاسه یا کند اچي یا چې کوم دی موړه جوړوي نو بیا مسله دی چې هغه راپاسې اف آی آر کېږي ټیکهدار صاحب چې دلته دا کار شروع کړی دی مین روډ جوړ شوی دی سرکاري روډ جوړ دی دا ګوره دلته دا کندې شروع دي دا د روډ نه پس دا کندې شروع دي ټیک ته بله خبره د عوامو او د ادارو مخکې زه راولم دا ویڼې وګورئ تاسو دا ویڼې دا د روډ سره منظور شوي دي روډ سره دا ټولې ویڼې نوي منظور شوي دي قانون څه وایي اول به ویڼې جوړې پیپونه به اچې بیا به د هغې نه پس ته روډ اچې د هغې نه پس په ته افتتاح کې زما عوامي نمایندګان څه کوي لومبنی چې کوم دی هغه ځای کې چې بوډ ولګو بیا راته خورې واچولې د خورو نه پس یې څه چل وکړو بیا یې په دا شینې واچول غټه روړۍ پکې غیر قانوني اچولې ده د هغې نه پس یې څه چل کړی دی دا به جوس ریپلیس کوي دا کمې ویړۍ چې دلته تاسو وینئ که نه دا به ریپلیس کوي دې نه به دا واښه ماښه لرې کوي د وښو نه پس چل کوي دا به صفا کوي دې له باسې هغه د سیموټ هغه اوبه ورکوي د هغې نه پس به یې بیل پاس کوي د سر نه د خپو پورې ټول غله دي دلته حکومتي چارواکي چې کوم دي که هغوی ته مونږ خبره مخې ته راوړو هغوی هم ځان ناغرضه کوي زما سوال صرف دا دی چې آیا دا ویڼې نوې منظور شوې ده روډ نوې منظور شوې دی اول ویړۍ ولې نه جوړه د هغې نه پس چې کوم دی دا روډ جوړ شو د روډ نه پس دا کندې پکې ولې کېږي په کار چې دا پیپونه مخکې جوړې شوې وي اوس روډ مات شو دا صرف دا اف آی آر چې بل دا روډ زه مات کړم صرف په ما به اف آی آر کېږي دلته به یو غریب سړي باندې اف آی آر کېږي اوس په دې ټیکهدار باندې اف آی آر نه کېږي چې د اف آی آر چې کوم دی دا سرکاري روډ چې کوم دی دا مات کړه وګوره دی مات کړل ته او دلته یې کندې کوي یو خورې پې اچي دوباره دا ځای په ځای باندې هغه پیپونه اچولي دي او خورې پې راپاسه اچي نو زه د ایم این اے صاحب ته میم چې ایم این اے صاحب زنده آباد ایم پی اے صاحب زنده آباد تا خپل پټي نه دي خرڅ کړی نه تا خپل چې کوم دی بینک بیلنس نه راوړي او مال ته کار کې دا د عوامو پیسې دي د عوامو پیسې دلته په عوامو باندې لګې خو دا عوامو کې شعور شته نه دوی صرف چغې وایي ایم این اے صاحب زنده آباد زه هم زنده آباد خو که خپل پټې دې خرڅ کړي او ما ته روډ جوړی نو بلکل یې مه جوړوه دا زما پیسې دي د عوامو پیسې دي او دلته یې لګې دا چې کوم ویڼې دي لومړنی به دا جوړی د هغې نه پس چې کوم دی بیا به روډونه جوړی د هغې نه پس چې تاسو نه ته کمیشن یې پکې خلک خوري اوس دلته ما ته چې کوم دی د محلي یو کس په ته راپاسې ما ته وې چېرې ته دا زه تاسو ته ښیم دا د ویڼې حال دی دا به ریپلیس کېږي دا ویڼې ښه دلته به څوک تپوس کوي دا غریب خلک دلته پراته دي قسم په خدای کو دا تپوس کولی شي دا ګورئ دا ویڼې دي د دې به ریپلیسنګ کېږي ښه ریپلیس کوي به دوباره به یې مرمت کوي په دې به کروړو روپۍ وځي دلته زمونږ عوام قمقل څه کوي یاره وي زنده آباد او زنده آباد خود زنده آباد چې زه تباه و برباد کړم زما پیسې وي زما مال حال وي دا اوس ګوره دا منظور شوي ویڼې دي دی لا نه یې جوړ کړې الټا سیسټم روان دی مخکې به چې کوم دی کارونه وشو د هغې نه پس به بورډ ولګېد افتتاح به وشوه اوس څه کوي بورډ ولګوي خورې واچي د هغې نه پس چې کوم دی نیم کار وکړي هغې کې پیسې میسې ووي او به دا حال وي یاره وي انصاف نو تحریک انصاف راولو انصاف دې ته وایي چې ته ویڼو ته کېناستې انصاف دې ته وایي چې په دې روډونو کې تا پیسې ووالې دې ته انصاف وایي دا د انصاف تقاضا ده چې تر عوام په پیسو کې لګې خورد برد کې دا ویڼې به څوک جوړوي تا روډ جوړ کړه دې ویڼې پیسې څه شوې د دې جواب د عوامو او د متعلقه چې څونه ادارې دي نه ته غوښتنه کومه چې را دي شي او دې معلومات انټي کرپشن والا ټول دې پکې معلومات وکړي چې دا پیسې چېرته لاړې